وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، په دنیا کې هر یو انسان کامیابی غواړي، سکون هم غواړي، آرام هم غواړي، راحت هم غواړي، چین هم غواړي. هر انسان دا طلب کوي چې زما زندگی دې پر سکون شي، زه دې په آرام شم، زه دې په راحت شم، په خوشحالۍ دې شم، ما ته دې کامیابی میلاو شي. او الله هم دا غواړي چې دا بنده دې ما ته کامیاب راشي. دا چاته څوک ثابتولی نه شي چې انسان دا وایي چې یاره الله رب العزت دا غوښوي چې دا جمله انسانان د جهنم خوراک جوړ شي. الله دا غواړي چې دا بندیان ما ته کامیاب راشي. خو عام طور سره که سوچ وکړي کامیابی مونږ په څه کې لټو؟ کامیابی مونږ په څه کې لټو؟ کامیابی مونږ د دنیاوي مادي اشیاء په اسبابو کې لټو چې په دې کې به ما ته کامیابی میلاو شي. په مال کې، وزارت کې، تجارت کې، صدارت کې، عہدہ کې، نام و نمود کې، حسب نسب، دې کې به ما ته کامیابی میلاو شي. خو د کامیابی ټول دارومدار کوم څه سره تړلی دی چې انسان ته کامیابی میلاوي؟ بای دا دین سره تړلی دی. یو انسان کې دین موجود دی، د الله حکم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه د په زندګۍ کې موجود دی، دا انسان سره دا کامیاب دی. یو انسان سره د کلمې دنیا نه لاړل، دا انسان کامیاب دی. د ایمان د سلامتی سره لاړل، دا انسان کامیاب دی. و یو انسان داسې چې هغه د ایمان محنت کوي او د هغې دپاره تګ ودو کوي، محنت کوي، کوشش کوي چې الله کریم دا دین زما په زندګۍ کې راولي او ټول عالم اسلام، عالم انسانیت په زندګۍ کې راولي، نو الله کریم هغه ته مقامات هم ورکوي، مراتب به هم ته ورکوي. دغه فرمایي که نه چې کوم انسان د الله تعالی دین په خپله زندګۍ کې راوستو او د هغې دپاره هغه کوشش وکړلو، نو الله تعالی څه فرمایي؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. چا چې عمل وکړو، عمل چا وکړو، نارینه دی او که زنانه دی، خو په شرط د دې چې ایمان به پکې موجود وي. ایمان دا شمع به پکې موجود وي. بیا الله تعالی څه فرمایي؟ فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یو انسان چې دین موجود دی او هغه د هغې دپاره کوشش کوي، الله تعالی وایي که نه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یو انسان چې دین موجود دی او د هغه دین دپاره دا محنت هم کوي، نو الله کریم به دلته څه ورکړي؟ الله تعالی یې پاکیزه او ښکلې زندګي به ورته ورکړي، ښکلې زندګي به ورته ورکړي، ښایسته ژوند به ورته ورکړي. تاسو به کتلي په دې انسان باندې به تکالیف هم راځي، پریشانۍ هم راځي، مصیبتونه هم راځي، سختۍ هم راځي، لوږه هم راځي، تنده هم راځي. آسان مثال لے کنا کہ انسان دی اگر مرچ والا تشنو مرچکو والا کباب خوری او تاسو رښتیا وایي چې کباب کې مرچکې نه مزه نه کوي، او داغه باندې خولیم را روانې وي، خولیم پر روانې وي، او هغه خولین هغه د هو هغه आवाज مباسي یا سوس ولا مطلب دا چې هغه خول مې وسوسېدل کنه او تکلیف کې نه، او څوک ورته وایي چې لکه مخره چې تر خرین دا ورته داسې نه وایي چې یاره بس تا خبره صحیح ده، یاره وایي ډېره مزه کوي، څه ورته وایي؟ ډېر خوند کوي، ډېره مزه کوي. نو د الله والا ته چې کله تکلیف ملاویږي هغې وایي دې دا نه، دا تاسو ته پته نشته دی، د دې کوم خوند دی او کومه مزه او کوم لذت دی، او خو ما څه کړی
صحابه کرام با قیمه قیمه کړی شو ټوکلي ټوکلي بکړی شو لیکن आवाज براغلی چې د کعبه پر رب مې د قسم مې د کامیاب شو د کعبه پر رب مې د قسم مې د شوم د کامیاب شو